پندت په وړو جملو کې ډېر غټ غټ سمندرونه را بند کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله 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 تاسو واوري چې دې سوې مړه کو آپ جانتی ہیں मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को तब पैदा होते ही दफना दिया जाता था। उसे 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 गुर्बत का जमाना कहा जाता था, जिहालत का जमाना। और जिहालत के जमाने में मालूम है वो जब आए और उनको किसी व्यक्ति जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नजर न देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीजें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। मैं प्यारे नबी थे। और एक चीज मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। تاسو واورېدل کنا چې دې په خپل سوي اے مسلمانانو شکر وباسئ، شکر چې الله ته ایمان نصیب کړی دی. مړه دنیا ته کیږي با کو لګه دو کو ډیره ده او کوشتو کو نشتا او کو حکومت داسې دی کو هغسې دی. شکر وباسئ چې ایمان راته الله نصیب کړی دی. دا خلک به ټول عمر جهنم کی. ابو جهل به مې چې بس خره ته پته ده چې دا دین اسلام حق دی، نبی حق دی، خو بیا به ایمان نه راوړو. نو دې یو څو پوینټونه وچېړله د ټولو نه مخکې نه د زنانو حقوق بیان کړه. د ښځې څه حیثیت مړه د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې ښځې ته یې داسې انداز باندې کتل چې بیماری به وشو د ښځې همواري بیماری، نو لکه نعوذ بالله د یو سپي په شان به په کوټه کې وتړله او دا روټۍ به ورته داسې ورشته وای دا خطرناک جراثیم دی، یو قسم لوکر کې به ته کولی او جمدی لوریانې به خولې په خپل لاس باندې په خپل لاس باندې بلته به هم نه پاواله کولی اشرګن به ول هم نه کتو په خپل لاس چې به دغه کړي میری جسم میری مرضی وای الله الله الله. په اسلام کې اوس دوی نه دي خوشاله، یقیني حیران شم یو څو ورځې بس په بیا د حل حل را لیکنه په خپل لاسونو به مخه خولې په خپل لاسونو به خولې. اے زنانو شکر وباسئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې راغلی عزت دل درکو په میراث کې دل زه هم درکو. اوس کو خلک نور کې داغي خو اسلام نه ذمہوار کنا، اسلام غوتا تعالی اوس خودلې دي او ډیر عجيبه حقوق دل درکل. الله اکبر کبیره. او داغي نه پس وې 15 وخت مونږو دا 50 مونږونو او نبی اسلام فرمایله الله کمی کې زما امت نه کوي ګوره 15 به هم وې نه کوي وګ څوک 15 مونږونه نه کوي زما په امت کې داغي سي سنشتا یعنی زما امتی نه ده. الله اکبر. او بلی سووی اے وې دا گاونډي حق. الله اکبر. زما اسلام خدا وای کنا چې یو گاونډي کور ته پل پروت راوړه پروت نو داغه پوسټه کینې دي دا به مې په کوسه کې ناچه سیټ ته چرته وارته وا دا زما د نبی اخلاق دي ښا دا زما د اسلام اخلاق دي. یو قسم یو هندوله یو غیر مسلم له دعوت ورکو داغه تسوي مړه و چې تاسو خشي کنه مونږ په خپل خکیو بس چې تاسو وي خشي. دلته زموږ په دې سند کې یو کس لا هندوله دعوت ورکو شاته مسلمان ناسو او پروژه کې سکو پروژه کې سیګریټ لګول او خيسته خوراکونه کول. هغه هندو ته وي مړه چې تاسو مسلمانان خشي کنه مونږ نه واوړي دا تو ګور دا مسلمان دی اوسه دا ستاسو روزه حال لیدا تو ګور دا تاسو مسلمانان یې تاسو ځان سیټ کړئ نو بیا به مونږ سیټ شو. اے الله په دې امت د عمر سے پشان حکمران راولا اسی د عمر سے پشان حکمران راولا مړه صرف د عمر سے حکومت غواړو او کم خلک چې د عمر سے د حکومت کیو هغه موتا نه سازيګو خیال لیکړي نو په ما باسي حکومت د عمر سے پسان راشي. نو غرض مدار جناب شکر وبای چې ایمان در سره د ایمانو الله بندگانو شکر وباسي ولګي دی کو ډیر دی کیږي با دا زندگی در روانه ده. یو څو کال پس یو په تغه تور خاور کې پراته یو زمونږ نیکونو تاسو کې کم دی چا ته پته نشتا چاله نوم ورزي چې زه د چا نو سیمه
ډیرو ته پته نه خبره ختمه بس دا غینه لګ مخکې لاړ شه بس خبره بیا ختم شي نو جناب کولګه دو کو ډیره دا الله نه شکر وبای چې ایمان را کړي او الله نه دعا کوو چې د ایمان سره دنیا نه لاړ شو دا پندتانی دا ټول د جهنم خشاک ته الله کوم مسلمان ډیرم ګناګار شي کنه او چې ایمان ځان سره یوړو نو اخر به د جهنم دور نه راوځي او دا خلک نه دی الله دا ډیر عجیب ظلم په دوی تیری ډیر ظلم نه د خپل ګناونو په سبب باندې با همیشه دوی سي په جهنم کې پراته